تے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نا حضور مبارک نا اوری فرمائی چی حضور مبارک فرمائل ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. حضور مبارک ارشاد فرمائی رب د دریو بندگانو سره مینه کوي او زه هر کله دا یوه خبره زه عرض کول غواړم د خدای پاک د بدلو نه د نیکو بدلو نه د خدای پاک د انعاماتو نه باندې انعام چې دی باندې انعام چې د هغې نه باندې بل نشته د خدای پاک مینه ده چې بنده نصیب شي د خدای پاک مینه چې بنده کله نصیب شوه د دې نه لوی انعام بیا نشته دی. او حضور فرمایي چې رب العالمین د درې قسمه خلکو سره مینه ساتي. یو حضور فرمایي التقیه هغه انسان چې څوک پرهیزګاره وي، التقیه الغنیه حضور فرمایي الغنیه هغه انسان موږ ورته پښتو کې ووایو چې روح موړ وي، غنی انسان مستغنی انسان چې سم په تیریږي د خدای شکر ادا کوي، بندگانو ته ځان نه محتاجوي، محتاجی صرف د خپل رب خوښوي، دې ته غنی انسان ویلی شي. غنی یو په معنا د مالدار سره مالدار نه حقیقي مالدار هم هغه دی چې خدای پاک په بارگاه کې خپله محتاجي وړاندې کوي، بندگانو ته محتاجه ځان نه ثابتوي، دې ته غني ویلی شي. رب فرمایي هغه انسان سره زمینه کوم چې څوک صرف زما په چوکټ باندې ولاړ دی، د بندگانو د چوکټ کې د ودرېدو نه ځان ساتي. او حضور فرمایي الخفیه او هغه انسان هم رب ډېر زیات خوښ دی چې د بندگانو سره میل ملاب ډېر کم وي، د خلکو سره ناسته پاسته ډېره کمه وي. چې صوفیه کرام څه ته خلوت وایي، صوفیه کرام مشایخ علما اکثر خلوت نشینی کوي، گوشه نشینی کوي. هغې وجه دا چې بندگانو سره زمونږ تعلق و رابطه کمه وي. د دې دپاره چې بندگانو سره ملاویږي یا به ورته غیبت کوي مجلس به د ګرم وي، یا به غیبت اوري مجلس به د ګرم وي. نو چې کله یو انسان د ځان گوشه نشینی اختیاروي، خلوت نشینی اختیاروي، دا د بندگانو نه لرې شو. او چې کله انسان د بندگان نه لرې شو د ده به غیبت کم وي، دروغ به کم وي، ناروا دوستانه به کم وي، ناجایز تعلقات به کم وي، د دنیا چې کم رسومات دي هغه کې به د ده مداخلت به کم وي. هان چې کم جایز کارونه دي، جنازه شوه، مړه شو، ژوندی شو، خورچالي شوه، مبارکي شوه، اختر شو، په دې کې به خلکو سره ملاویږي. چې کم بندگانو حقوق دی هغه به ضرور ادا کوي، خو دومره ده چې بندگانو د حقوق ادایګۍ نه هټ کر د ده به د خلکو سره تعلقات کم وي، خفي انسان به وي، گوشه نشین انسان به وي، مجلسونه او حجرې او بیټکونه به نی ګرم کړي. رب فرمایي، محبوب فرمایي چې رب العالمین د هغه انسان سره مینه کوي چې څوک الله له وخت وباسي، بندگانو نه ځان جدا کوي، الله سره وخت تیروي، دغه بندگان د رب ذوالجلال خوښ وي. نو ما مقصد دا چې حضور فرمایي چې ان الله یحب العبد التقیه، هغه انسان رب ډېر خوښ دی چې څوک پرهیزګار انسان وي.